نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق الله العظيم. سورة الأعراف نهم پارا اتاتیایم نمبر آیت دی. فمخ کی آیاتن کی دا شعیب علیہ السلام بالقوم تا دعوت و تبلیغ بیان شو. اس پدی آیاتن کی شعیب علیہ السلام تا دا قوم دا طرفنا جواب ملاوی گی. شعیب علیہ السلام بالقوم تا دا اللہ پاک دا یوالی او دا انصاف تبلیغ کو پا قوم کی چی کم مالدار خلق کم سرداران اغی شعیب علیہ السلام تدمکی ورکا منگ بتا دا خبل کلی نبو باسو او ستا سرا چکم مسلمانان دی دا مندر سر او باسو تردی محنت نبنشا یا منگ بد دکل نو باسو یا دا چه زمنگ دن تراوڑ. شعیب علیہ السلام دیتا او فرمائے آیا زبستا صدق دن چیزی پخبل بدگنم زبدیتا اوڑو که دغا دین تستاسو زدر وولم نو پا دغا وقت کی زبب اللہ پاک باندے درو تڑون کی شو زکستاسو دین دا دروگ دی کفر شرک دی اللہ پاک زد دین ساتلیم نو زمان دا پاردا پہیس صورت باندے جائز ندی چستاسو دا غلط دین تزدر وولم سرد دی چ اللہ پاک کے رضا ساتل دا خودیرنا اشنا خبر استاسو دین توزع وولم استاسو دین خدا کفر او دا شرک نظب استاسو دا شرک دا دین قبلو دا نشی کی البتہ دمر دا اللہ رب العالمین قدرت و طاقت شتا کہ بالفرج و تقدیر اللہ پاک اگواری استاسو دین تما اڑی ناغم اڑولی شکنور ورزما ارادہ نشتو ندرو. کلچ شعیب علیہ السلام تخبل قوم نمایوس شو چی دا قوم ایمان روڑی او دا دیخبر و خرابون منشو نو دا اللہ پاک نے سوالو ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. یا اللہ تزمنگا او دا منگ دا دی قوم مجرمانو پا منس کے پاس فیصلو کا من جدا دا خظالمان دی اس را تدادم کرا کئی چی دا دی اخبر مسلون او دا دی اخبر دن نمنشا کنی دا کلی ندیو باسو او یا زمون کن طرح نو اللہ پاک تو فیصلہ ہوتا مومنان اور کافران پخبل منس کی جدا نو دا پیغمبران و دعاگان و اللہ پاک قبلے شعیب علیہ السلام دعا اللہ پاک قبول دے قوم با پخبل منس کی بیو بلتوی کہ جام دا شعیب علیہ السلام مرگی کیا اقردار نقصان کی پوری تاسو با دا شعیب علیہ السلام مرگی کیوں گا
که د شعیب علیہ السلام ملګری شي نو تاوان به دې خوري. شعیب علیہ السلام ملګرتیا به نه کوي، دغه بتان دې عبادت کوي، خو د شعیب علیہ السلام چې د کوم الله دعوت چلی هغه به نه قبلوي، ملګري کېږي یما کنه تاوان کې به پروت. شعیب علیہ السلام دعا الله پاک قبول کړ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چې په دې باندې الله جل شانه ډېره ګرمي راوړه، سم ګرمي په کورونو کې تنګ شو. د کورونو نه بهر اوریځ وه او هوا لګېده مزېدار. نو دوی وی چې په کورونو کې ګرمي ده، خو د ګلو میدان ته بوځو چې لږ د ګرمۍ نه بچ شو. او بهر اوریځ هم نو دوی وی ځنور هم نشته او هوا هم مزېداره لګي، د کورونو نه بهر ووتل. چې کله د کورونو نه بهر ووتل د دې خیال خدا چې اوریځ هم مزېداره هوا لګي او زیات نه زیات باران وشي. د لاندې نه په دوی باندې په ځمکه زلزله راغله او د بر نه په دوی باندې الله جل شانه د اوریځو نه اور راووت. د اوبو په ځای د اوریځو نه اور راپرېوت او دا ټول قوم په دغه کلو میدان کې الله پاک ختم. بیا شعیب علیہ السلام دا قوم الله فرمای داسې په ختم ته ګوي چې په دغه ځای و څوک آباد شوي وي، هغه نام و نشان ختم شو. شعیب علیہ السلام او مؤمنانو ته الله نجات ورکړ. شعیب علیہ السلام دوی ته وایي چې کله دې هلاک شو چې تاسو ته ما خپل پیغامات ته الله او رسول تاسو ما ډېر ښېګڼه وکړه، نصیحت مې درته وکړو، الله یره او عذابونه مې درته بیان کړل، خو تاسو ایمان نه وروړ. نو زه په تاسو څنګه خفه شم؟ تاسو کافران وي، په تاسو د سره نه خفه کېږم ایمان مو وروړ. نو شعیب علیہ السلام او مؤمنانو ته الله نجات ورکړ. او چې کوم مالدار خلک وو د الله مجرمان او کافران الله پاک هغه حالات ایمان سره نجات دي او کفر سره د الله عذاب. دا ګور شعیب علیہ السلام مقابله کې مالدار خلک ولو الله فرمی قال الملأ الذين استكبروا غټ خلکان ته به غټ وي او سرداران نو چې مالدارم شي او د قوم مشرم شي او د اسلام او د قرآن او د دین باغیم شي نو دشمني خو بیا هم سمه دشمني او بیا څنګه ورته وایي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتك خامخا دې وباسو دومره طاقت او قوت دي چې تا او ستا سره دا کوم مسلمانان دي د ټول د کلي نه وباسو. شعیب علیہ السلام خو دې د سبا د خبره نه وکړه، خدا خو باغیان دوی ورته وایي چې موږ دوی د کلي نه وباسو. چې سمه خبره کوي نو سمه خبره د پاره خو پاک چاته نه لګي. د شعیب علیہ السلام سمه خبره په مسلمانانو کې لګي او چې کوم مقابله کې کافران د شعیب علیہ السلام هغه سمه خبره باغی بدل کړي. حالانکه شعیب علیہ السلام په دې د فائدې خبره کوي، حضرت نصیحت کوم و نصحت لكم نصیحت تکو خدا غي وسره نبی سبا ایوته سمش دا خبره مکه کله د کلیبه دی وباسو او یا زمون دین تراور نو بیا د سره نو الله پاک شعیب علیہ السلام او مؤمنانو ته د دین د برکت نجات ورکړ. او چې کوم مقابله کې کسانو کافرانو هغه الله پاک حالات مسلمانان چې په قرآن کې دا د پیغمبرانو واقعات وایي خدا دې د پاره وایي چې الله د پیغمبر په تابعداري کې کامیابی پرته ده او دې ته کامیابی ملو شو او د الله د پیغمبر په نافرمانی کې ناکامي پرته ګور چې چا نافرمانی الله پاک هلاک نو موږ بسکو نو موږ بردا سي واقعات او عبرت حاصل
نصیحت ته حاصل عبرت او نصیحت دا چې د پیغمبر علیه السلام طریقه خپلو چې موږ ته نجات ملو شي. الله پاک دې موږ او تاسو ته د نبی علیه السلام په طریقه د ژوندۍ توفیق نو فرمایي قال الملأ الذين استكبروا وی سردارانو کسانو چې غي تکبر کو من قومي د قوم د شعیب علیه السلام لنخرجنك يا شعيب خامخا ومنقبا سوتا اي شعيب عليه السلام والذين آمنوا معك من قريتنا او اکسان چغی ایمان روڑی دیستا سرا دخپل کرینا ومنقبا سوتا او لتعودن في ملتنا یادا چتا سرا ووڑی زمون دین تا راوڑی بس بیارت سنو آئیو او کنه د موږ د دین خلاف خبره کوي نو بیا موږ د کلیو باسو نو چې کوم خلک اوس د پیغمبر علیه السلام وارثان او سردار وی استعمالي نو دا طریقه د کافرانو کبا د خلک داسې وي حق مسله چې عالم بیان کړي خلک وي د جمعات ته به باسو دا خبره چې صوفي دا طریقه د کافرانو مسلمان شان سدي پیغمبر سره د پیغمبر د وارث سره د دین سره د دیندار خلکو سره د سره بمینه ساتي د دې خدمت وکړي د دې تابعداري وکړي د دې مرګتیا وکړي د سره په محبت سره او چې دا څه خبره کوي او تاسو قرآن کې وریدل پیغمبر علیه السلام شعیب علیه السلام پیغمبر ته څو د کلی بدیو چې څو دا خبره علماء ته کوي یا نیکانو خلکو ته دا خبره د کافرانو چې مسلمان دا خبره به علماء او پیغمبرانو ته او نیکانو خلکو ته نه کوي. قال شعیب علیہ السلام او فرمایل اولو كنا کارهین اگر چې موږ یو تاسو د دې بدګړو کې تاسو د دې بدګړو بیا او دا بالکل نشکی قد افترینا علی الله کذبا پتاقی سر پدا وقت منبتنون کشو منبتنو پا اللہ پاک باند درو ان عدنا فی ملتکم کچر من درو استاسو دینتا بعد نجان اللہ منها پس دین چلا پاک من تنجات آکڑی دی استاسو دا غلط دیننا استاس دا غلط دین ساتل من درو نمونگو پا اللہ درو قلن کشو وما يكون لنا ان نعود فيها او ندی جائز زمون دا پارا چمون درو استاسو دینتا الا ان يشاء الله ربنا مگر کہ اللہ پاک زمون چی زمون رب دکاغ مقرر کری ناغت آسان دا وسع ربنا كل شيء علما فراخ دے رب زمون کا ہر یو سستد علم پلحاظ سرا اللہ توکلنا پا اللہ پاک باند منگا توکل کری ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق اے رب زمون کا تجدائی راولا پما بین زمون کا پما بین دا قوم زمون کے بین صاف سرا وانت خیر الفاتحین و تبہترین کدائی راوستن کی وقال الملأ الذین کفروا من قومی اوی سرداران کسان چی کافران دا قوم دا شعیب علیہ السلام بل منس کی بیوی لئن اتبعتم شعیبا کچری تاسو تابداری کرد شعیب علیہ السلام انکم اذن لقاسرون یقینا تاسو پدا وقت تاوانیان شئی فاخذتهم الرجفتو پس انہو بیلنا سخت زلزلی فاسبحو فی دار جاتمین پس دی اگر جدل پخبل کورن کی الٹا مخبراتم لو الذین کذبوا شعیبا آکسان چاہی تکذیب کو دا شعیب علیہ السلام کاللم یغنو فیہا دی اللہ پاک دا سے حلاکر کوئی چی دینو سیدل پدا کورن کی الذین کذبوا شعیبا کانو هم القاسرین آکسان چاہی تکذیب کو دا شعیب علیہ السلام او اغیب تاوان کی پریوتن کی تاوانیان شو فتولا عنهم پس یارادو کو مخوالو شعیب علیہ السلام دبینا وقالو بھی فرمائی یا قوم اے قوم زمان لقد ابلغتکم رسالات ربی فتاقی سرما ارد الرسول تاست پیغامات دخبل رب ونصحت لکم او ما نصیحتو کرتاست لیکن تاست ایمان رونڑو فکیف آسا علا قوم کافرین پس زبسنگ خبش خی قومان چغی کافران تاسو کافران خوخام شوی حلاک شوی زخبت تاسو بالکل نخفکی واخذ دعوانا